بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سورة فاتحة اول دی سو ترجمه کو د سو آیاتونو او بیا انشاءاللہ یو اللہ جل جلالہ د صفاتو حمد و ثنا چونکہ په صفاتو سره بیان شوی دا نو دا غي متعلق یو ضروری خبره کو. الحمد لله طول تعریفنا طول ترجمه د الف لام دی په معنی د کل دی یعنی کل حمد لله. طول تعریفنا لله خاص دی الله لرا رب العالمین مالک د جہانونو رب مالک د جہانونو الرحمن دیر مہربانا الرحیم رحم کون کے مالک یوم الدین د جزا ورز مالک مالک یوم الدین دین مانا جزا یوم مانا ورز مالک مانا مالک جزا ورز مالک. دا سو صفتنا دا اللہ جل جلالہ ذکر شوی دی نو پدی تفسیر کے ټولو ضروری خبر ادا دی چې دا اللہ جل جلالہ صفات پا قرآن کی ذکر دی او دا مخلوق صفات هم پا قرآن کی ذکر دی نو آیا دا دی صفات منس کی بمونگا سفر کو. نو ټولنا بنیادی خبر اول دا دی که مونږ او تاسو وګورو په دې ځای کې رحیم صفت چې دی دا د الله جل جلاله دی. رحیم معنا رحم کوونکی او که مونږ لاړ شو پارا نمبر 11 سورہ توبہ لا آیت نمبر 28 لا تاسو وګورئ التا د حضور علیہ السلام مبارک چې د الله جل جلاله بے مثلا بے مثالا بندہ پیدا کړی دی نو د الله جل جلاله صفات هم په خپل ځای خود حضور علیہ السلام صفات ذکر کړي په هغې کې راغلی دی په سورہ توبه کې آیت نمبر 28 پارا نمبر 11 کې بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نو رحیم صفت چی دی اغا حضور علیہ السلام دا پاروم ذکر دی ہو بہو دا رحیم او دا اغی رحیم پا الفاظو کے پا مادہ کے پا عربی لغت پا حوالہ پا باب کے اس فرق نشتا خدا فرق پا مونگا استاسو تا بیانو دا دیر اہم درس دی دا بتاسو تا پٹول قرآن مجید پا 30 واڑو سپارو کے ډیر بنیادی کار درکئی چې فرق محسوس شي چې شرک ته خبره وانه وړي ځکه شرک خود الله جل جلاله په ذات یا صفاتو کې الله سره څوک برابرول دي نو آیا د الله جل جلاله صفات او د مخلوق صفاتو کې به مونږه فرق کوو. نو دې کې بنیادی فرق زه درته ذکر کوم. تاسو که یو بل آیت زه ستاسو مخې ته کېدم لږ به نور هم وضاحت وشي. اللہ پاک پا قرآن کے پا پارا نمبر 21 کے پا سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 کے فرمائی ان اللہ سمیع بصیر. اللہ پاک سمیع دے او بصیر دے. نو کمونگا اگرو سورہ دہر کے آیت نمبر 2 دے او پارا نمبر 29 تاسو اگو رئی قرآن مجید کے پخپل اگو رئی چھ تاسو تعدادی خبر وضاحت کی گی اگه که اللہ پاک انسان دا پارا فرمائی فجعلناه سمیعا بصیرا وی مونگا دا انسان سمیع بصیر گرزولے دی. نو آغا سمیع او بصیر چکم صفات اللہ دا پارا پا سورہ لقمان کی ذکر دی اللہ جل جلالہ پخپلا مخلوق دا پارا سمیع او بصیر پا سورہ دہر کی ذکر کرل. نو دا سی ډیر مثالونه دي زی در کولای شم انشاءالله گاهه بگاهه به درس قرآن کې مونږ د هغې نشاندهي کوو
نو دی کې راځي تاسو ته زه بنیادی فرق خیمه زمونږه شرح العقاید چې دی دا د علم الکلام کتاب دی او دا زمونږ د عقیدی کتاب دی او دی سره به د الله جل جلاله او د مخلوق صفات و منځ کې د هغې ډېر واضح بیان کړی دی راځي هغه یو جلک اورو بیا به تاسو ته پته ولګي د الله جل جلاله ذات چې دی هغه قدیم دی قدیم دا معنی چې همیشه نه دی او نشت نه وجود ته نه دی راغلی همیشه نشته دی او د مخلوق ذات چې دی هغه حادث دی یعنی نشت نشته شوی دی اول نو بیا شته شوی دی نو د الله جل جلاله چې ذات قدیم دی نو د هغې صفات هم د هغې ذات مطابق دی مخلوق صفات هم قرآن ذکر کړي دي لکه دا 2 مثالونه ما تاسو ته پوهې دپاره درکړل داسې ډېر مثالونه قرآن کې شته نو په دې متعلق شرع عقاید څه وایي چې د مخلوق ذات حادث دی یعنی نشت نه وجود ته راغلی دی نو صفات هم حادث دی نو ځکه شرح العقاید په دې ځای کې وایي فإن أوصافه تعالى من العلم وقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما في المخلوقات بحيث لا مناسبة بينهما شرح العقاید وایي چې دا الله جل جلاله چې څومره اوصاف دي که هغه علم دی که هغه قدرت دی که هغه رحیم دی که هغه سمیع دی که هغه بصیر دی ټولو صفاتو دپاره یو قانون دی فرمایي ډیر اجل دی لوی دی اعلا دی د هغې صفاتونه مما فی المخلوقات چې په مخلوقاتو کې دي ځکه مخلوق د پاره هم سمیع ذکر دی بصیر ذکر دی رحیم ذکر دی او دی فرمای بحیث لا مناسبت بینهما په دواړو منځ کې هیڅ مناسبت نشته لوی فرق دی پکې څه فرق دی پکې مخکې دی وی قال فی البدایه وی بدایه کې صاحب فرمای امام زاهد نور الدین احمد بن محمد محمود البخاری چې په امام الصابونی باندې مشهور دی هغه په خپل بدایت الکلام کتاب کې وایي چې څنګه هغه ویلي دي څه ویلي دي ان العلم منا موجود وعرض وعلم محدث وی فرمایي وی چې دا موجود زمونږ چې کوم علم دی یو مثال بیانوي بنده سره علم شته الله سره هم علم شته فرمای ان العلم منا موجود زمونږ علم موجود دی او عرض دی او حادث علم دی حادث دا معنی محدث دا معنی چې نشت نه وجود ته راغلی دی وجائز الوجود او جائز الوجود دی یعنی واجب الوجود نه دی او متجدد فی کل زمان دی په هر زمانه کې بدلیږي را بدلیږي فلو اثبتنا العلم صفتا لله تعالی ویک الله د پاره مونږ د علم صفت ثابت کو نو مونږ بسو هغه موجود دی لکان موجودا موجود دی خدای فرمای چې وقدیما هغه قدیم دی وواجب الوجود هغه واجب الوجود دی ودائما من الازل الى الابد همیشه نه ازل نه ابد پورې دی فلا يماثل علم الخلق علم الحق علم الخلق فلا يماثل علم الحق علم الحق بوجه من الوجوه دے فرمائی چې په یو وجه سره هم د علم د الله تعالی علم د مخلوق سره برابر نه دی نو مقصد دا شو چې ګورا بنیادی فرق رالو مونږ بس وایو ستاسو د اسانتیا د پاره فرق پکې دا دی الله پاک که رحیم دی که سمیع دی که بصیر دی که علم دی الله پاک ذاتی دی یو خبره د مخلوق عطوائی دی الله ورته عطوا کړی دی دویم فرق دا دی هغه قدیم دی قدیم دا معنی چې نشت نه وجود ته نه دی راغلی همیشه نشته دی او د مخلوق حادث دی هر یو صفت چې دی که هغه سمیع دی که بصیر دی که علیم دی علم دی که هر یو صفت چې قرآن کې بے شماره صفات ذکر دی هغه حادث دی دویم فرق دریم دادی دا اللہ پاک صفات چی دی اغا لا محدود غیر متناہی دی دا غی حد معلوم نہ دی او دا مخلوق صفات محدود دی او متناہی دی سلورم فرق دادی اللہ پاک دا صفات ابتدا و انتہا نشتا ازلی او ابدی دی او دا مخلوق صفات ابتدا او انتہاشتا دا بنیادی او فرق دی دا دی صفات په حوالا تاسو ته پیژنګل ضروری وا مخکې به ان شاء الله نور آیاتونه راځي بیا به وضاحت کو دا درس تاسو ځان سره محفوظ